الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہزار ہزار عالم درستا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کم روح نکڑی رب دا کائنات جملہ ذرے کم روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او که ایمان غواړي قربانی شل جانا نزینه د مدینه منوره ماه تابا نزینه کدی د خدای دوستی پکار وی په دنیا او عقبا ځان صدقه کړه د نبی آخر زمان نزینه او مجنون بنو د لیلا په محبت گرفتار که خبر شوه وی زما د دل بر جان نزینه او سعجب خوان بوی عالم د محشر په ورځ چې امتی ناری خیجی لدها نزینه نو قسم دے استرگی خوبای وانړم د سپین رخسارا په محشر دا امید لرم له سبحان نزینه او د کربوغی آقا تبیا جاړه محمد امینا د کربوغی آقا تبیا جاړه محمد امینا چې مدینه ته د خدای بوزي له احسان نزینه شوق او محبت سره درود شریف وای شوق و محبت سره بلند آواز باندې درود شریف اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد و آله و اطرته بعدد كل معلوم لك صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مبارک ورځ دا د جمعې ډیره ښکلې او د رجب المرجب بهترینا میاشت ده او موږ ورته پښتو کې زبرګه میاشت وایو او بیا د معراج شریف د دوانو جهانو د سردار آقا انعامدار زمونږ او ستاسو د زړونو قرار د مدینې منورې د جانان د معراج شپه وه او کومه ورځ چې الله جل جلاله د دوانو جهانو سردار له هغه عظمتونه او هغه شان او مرتبې ورکړې چې ټول کائنات هغې ته ګوته په خوله باندې حیران وو د معراج شریف په اسرار او رموزو باندې خو ما په دې میاشت کې په اوایلو کې خبرې کړې دي صرف نن د باباجي مبارک اشعار برکت لپاره پیش کوم چې همدغې حوالې سره دي چې باباجي مبارک فرمایي الصلاة والسلام شاه عربه چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام راغی حضور علیه الصلاة والسلام مبارکې د معراج دپاره په سفر باندې تیاری شروع شوې نو عاشق صادق فرمائی الصلاة والسلام شاہ عربہ او وسیلہ دش مقام شاہ عربہ جبرائیل در تنارے وحی را پاسا لاس یہ اخد پنام شاہ عربہ او پلکون ملائک ور سر نور دی پلکون ملائک ور سر نور دی پا ادب ولار تمام شاہ عربہ او جنتنا استاد پارا خیست شوی جنتنا ستا د پاره خیسته شوي ریدوان کړی انتظام شاه عربه عجیبه زیبا براق یې راوستلې عجیبه زیبا براق یې راوستلې ناز رفتار شیرین لگام شاه عربه او ستا په مخ محمد امین رب رضا شه
ستا په مخ محمد امین رب رضا شاه په ایمان نشه انجام شاه عربا او د مولا د راز د پارا محمد خیر البشر زی د اسرا خلعت ی واغست لا مکان ته می دل برزی د مولا د راز د پارا محمد خیر البشر زی او د اسرا خلعت ی واغست لا مکان ته می دل برزی او غمازان د په سوداوی زړه دی چوي کنا رضاوی خود محبوب مدح بوای سو ژوندې په دا دنیاوی محمد امین روان دی د عقبا په لوی سفر زی او د مولا د راز د پارا محمد خیر البشر زی قدردانو پاٹ مارچ باندې د زنانو د حقوقو په نوم باندې عورت مارچ په ټول دنیا کې منځل شوی دی او بیا پاکستان کې په ډېر عجیبه او په ډېر ناشنا سسټم باندې د هغې انعقاد شوی دی چې په هغې سره د ټول امت مسلمه او بالخصوص د اهلیان پاکستان د غیورو مسلمانانو زړونه چې دي ډېر دردېدلي دي او هغوی جذباتو ته ډېر لوی ټیس او ډېر لوی تکلیف رسېدلی دی او کم چې د مغرب ایجنټان دي او د هغې ایجنډه یې راوړې ده پاکستان ته نو په دغې حالاتو باندې اهلیان پاکستان ته او بالخصوص د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک غیور مؤمنانو امتیانو ته ډېر لوی تشویش دی د ټولو ناول زنانه چې دا ښځه دې له اسلام ډېر لوی حقوق ورکړي دي او دا زموږ دعوه ده چې هغه حقوق یې ورله ورکړي دي چې دا حقوق اسلام نه وړاندې زنانه له بل یو دین هم نه دي ورکړي چې کوم ولا اسلام ورکړي دی او چې کوم عزت اسلام ورکړي دی نو دا عزت ولا چام نه دی ورکړي چې کوم عزت زنانه له اسلام ورکړي دی او په کوم نظر ورته کتلی دي نو یاد ساته عزتمندو په دې نظر ورته بل مذهب نه دی کتلی اسلام دومره لوی عزت ورکړي دی کله د مور په صورت کې کله د خور په صورت کې کله د ښځې په صورت کې چې انسان هغې ته عقل و فکر حیران شي مغرب نه داسې ایجنډه راله چې هغوی د پاکستان جړلې چې دي دا کمزوري کول غواړي او کټ کول غواړي او ډېرې ډېرې خبرې داسې دي چې هغوی پکې کوششونه وکړه نو ناکام شو نو دا زنانه چې دی دا یو داسې څیز دی چې د دې دوکه کول بیا لږ اساني داسې رنګینۍ ورته وښیي او داسې په رنګینو خبرو باندې دوکه کي چې موږ ستا ازادي غواړو او ته بنده یې تا باندې چې کوم دی ډېر لوی ظلم دی تا باندې ډېر لوی جبر کیږي او په هغې خبرو باندې دوکه کی او بیا د مغرب NGOs په هغې کې پیسې تقسیم کی او هغه سادهلو زنانه چې دي هغه د هغې کوم چې فاحشې وي او هغه د دې کار ایکسپرټ وي د هغې په هغې خبرو باندې او د هغې په هغې هغه ډېر یو ناشنا انداز باندې ورته د ازادۍ هغه تصور پیش کی دوکه یې کی او بیا چې کوم دی روډ ته راوباسي او په دغه ورځ باندې د خپل حقوقو دپاره احتجاج کوي دام یو منل شوی خبره ده او د دې نه مونږ انکار نه کوو چې پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې د زنانو د حقوقو پامالي کیږي او د هغې دپاره مونږ په هر لیول باندې د حکومت سره یو په هغې باندې مونږ د هر لیول سره چې څوک اواز یو تنظیم او یو تحریک اوچتوي د هغې دپاره یو خو هغه دغه حقوق نه دي چې دا کم حقوق دی غواړي هغه خو تباهي ده هغه خو د جهنم کندې دي هغه خو د جهنم سکروټې دي هغې کې خو رڼایي نشته هغې کې خو عروج نشته هغه خو دا زنانه نور انتباه کوي د اسلام مطابق مونږ وایو که چېرته کومې زنانه ته میراث نه میلاویږي زامنو ته میلاویږي لوڼو ته نه میلاویږي نو مونږ په دې آواز کې د تاسو سره یو چې دا ظلم کیږي که چېرته زنانو باندې تشدد کیږي تشدد پې کیږي او تکلیف کې بلا وجه نو مونږ وایو چې دا ظلم دی داسې نه ده پکار خو باقی درته زه په یقین سره وایم چې پاکستان کې زنانو ته کوم حقوق ملو دي څومره اواز اورېدلی کېږي دومره د سړو هم نه اورېدلی کېږي او تاسو ټرای وکړئ چېرته چې یو زنانه چېرته چې کوم دی معمولي غوندې پرچه د باندې تاڼه کې ورکړي ته بیا ما نه ځان خلاص کا معمولي غوندې عدالت ته در باندې لاړه شي او هغه چې کوم دی وایي چې دې سړي سره زما فلانی مسله ده یقین وکړه سړی بیا په عدالت کې د هغې مقابله نشي کولی د هغې دومره اواز اورېدلی کېږي زنانه چې لاړه شي تاڼې ته او تا باندې یو پرچه در باندې وکړه ته به ځان خلاص نه کړې په ټول عمر کې یعنې څومره چې دلته اورېدل کېږي دفترونو ته لاړ شئ په ایمان راته ووایه په دفترونو کې زنانو ته څومره ادب احترام ملاویږي څومره د هغې قدر کېږي زمونږ داسې عام طور باندې انتظامیې والا شو
چرته روانې زنانه در سره وګوري درته وایي زیره زنانه دي در سره. یعنې دومره د قدر په نگاه باندې دا پاکستان کې کېږي، دا نورو ملکونو کې نه کېږي. د هغې باوجود مغرب را لګېدلی دی په یو خاص ایجنډه باندې دا کار کوي. او عزتمندو دې ځل چې د اسلام آباد د پنډۍ او دارنګې چې کوم دی د مختلفو اهمو ښارونو په مین شاهراونو باندې د اسلام کوم مذاق وړاو شوی دی، نو یو غیرتمند مسلمان دا نشي برداشت کولی. او بیا د هغې سره سره د الله او د هغه د رسول ګستاخۍ شوي دي، د امهات المؤمنین ګستاخۍ شوي دي، او ښکاره الله جل جلاله ته چې کوم دی چیلنجونه ورکړي شوي دي. د هغه رسول نوم یاد شوی دی، دا علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه د هغې هم کوشش کړی دی چې دومره وخت پس چې اوسه پورې زمونږ هیرو و په ایمان راته ووایه چې تر څو پورې حضرت قبله امیر المجاهدین علامه اقبال قوم ته نو بیان کړی، نو دا اقبال خو به دویم د قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سره والا یو ځای تصویر لګولی او ماشوم بچی به اقبال هم پیژنده او جناح صاحب به هم پیژنده. خو چې کله هغې مرد مجاهد علامه اقبال دې قوم ته وښو چې علامه اقبال دغه نه دی چې دا دی یادوي. علامہ اقبال دا دے چې هغه فرمائی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. علامہ اقبال دا نه دی چې د داسې مخلوط نظام تعلیم د هغې چې کم دی سو د هغې دل دا و هغې وی چې نه نه د ښځو له هم داسې تعلیم ورکوي. علامہ اقبال دا دی چې فرمایل بھائی جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، اور بیگانہ رہی دین سے اگر مدرس ہے زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم ہنر موت. علامہ اقبال چې دی څنګه پیش کو خو هغې سره لرې لرې پورې تعلق نه و، نو چې کله قوم ته پته ولګېده چې اقبال خو دغه دی چې دا کوم باباجي بیانوي، نو بیا د هغې نه پس دوی اقبال رو رو شاته که. ورپسې د هغه د 9 نومبر چوټي ختمه کړه، پوهېږئ دې باندې د هغه چوټي ختمه کړه، د هغه تصویر هم لاندې را پرېوته نشته اوسه. او هغه مصور پاکستان به چې ویلې کېده هغه اوس نشته. ولې لیبرل او سیکولر ته پته ولګېده باباجي مبارک به چلنج ورکاو، وی به زه په کلیات اقبال کې تاسو له چلنج در کوم چې تاسو یو شعر داسې را پیدا کړئ چې اقبال لیبرلو یا سیکولرو، او زه به درته د اقبال ټول کلیاتو خیمه چې اقبال په صحیح معنو کې زما د مدینې منورې د جانان عشق و. ځکه عزتمندو څه چلو شو دوی هغه هم چې کوم دی وروستو که، نو چې دوی کله دا قوم کې ګوري داسې ویک پوینټ چې ستوي کمزورې پوینټ هغه پکې ګوري، نو اوس یې دا ځای راونیوه چې راشه د دې خلاف به څوک اواز هم نشي پورته کولی، څوک به راوتی هم نشي. بیا به موږ ټولې دنیا ته ښایو چې وګورئ په ښځو باندې لوی ظلم شروع دی. او زنانه چې کومې کمزورې وې، کومې ناقص العقل وې، او هغې چې کوم دی څه د هغې هغه ذهن باندې دوی ډېر زیات زر غالب شو، نو هغې روډونو ته راوښکلې او څه ته یې چې کوم دی شاته یې ته نه د هغې مراعات او پیسې ورکړې او رنګینۍ او شنه باغونه یې ورته وښودل. عزتمندو د زنانو د اسلام نه واخله حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای وی زما د جانان مبارک چې کوم دی خدمت ته د زنانو یو وفد خپل خبر راوړه، او هغه خبر دا و چې یا رسول الله چې ذهب الرجال بالنساء، ښځې چې کوم دی ښځو نمبر یو سړو نمبر یوړو په ښځو باندې، بالفضل فی جهاد، بالفضل په هغه فضیلت باندې چې بالجهاد فی سبیل الله چې هغه د جهاد فی سبیل الله دی. گویا کہ مقصد داو چې سړو نمبر یوړ زمونږ نه په څه باندې په هغې فضیلت باندې چې هغه جهاد فی سبیل الله دی. او جهاد فی سبیل الله څنګه دی؟ و یا رسول الله مونږ کورونو کې ناست یو، مونږ د کور کارونه کوو، او دا سړی عموما تاسو سره په میدان کې دي، دا سړی تاسو سره یا رسول الله په میدان جنگ کې لګیا دي، خپل ځانونه قربانوي. نو یا رسول الله چې هغې ته کوم شهادت ملاویږي، هغې ته کوم د غازی مرتبه ملاویږي، هغې له د جهاد په قدم قدم باندې کوم اجرونه ملاویږي، نو هغه اجرونه خو موږ ته نه ملاویږي. زنانه دی راځي حضور له خبر راوړي، خو د دې نه ورکوي چې یا رسول الله زنانه په کورونو کې ناست دي او سړي بازارونو کې ګرځي، موږ هم بازارونو کې ګرځېدل غواړو. دا نه وایي چې یا رسول الله سړي چې دي نو هغوی چې کم دی هغوی څه کوي، هغوی بهر کلاو ګرځي، مخونه کلاو دي، یا رسول الله موږ هم مخونه کلاو ګرځېدل غواړو. داسې نه وایي چې یا رسول الله سړي چې دي هغه چې کم دی لاړ شي سارے په دفترونو کې دي، فلانی ځای کې دي، فلانی ځای کې دي، کارونه کوي، ګرځې را ګرځي، د یو بل سره ملاقاتونه کوي، په موږ باندې دا پابندي ده، لہذا موږ دا پابندي ختمول غواړو. هغې حقوق غوښتل، ورته پته وه چې دا حقوق نه دي، دا تباهي ده،
ځکه چې موږ مسلمانان یو او چې مسلمانان یو نو چې کله یو انسان کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله اوئی جانان مبارک فرمائی د مثال پشان د هغې اوښ دی چې د هغې مهار د مالک په لاس کې وي دی بیا د خپل مرضی مالک نشي جوړې دی بیا خپل عقل او سوچ او فکر نشي چلولی چې نه اوستا مهار اوستا واګي چې دی دا د مالک په لاس کې دي چې هغه د کم طرف ته بوتلل غواړي ته به هغه طرف ته ځې چې تا اسلام کم طرف ته بوتلل غواړي ته به اسلام طرف ته ځې چې اسلام وي ته پرده کوې نو ته به پکې خپل عقلونه او سوچونه او فکرونه نه چلی ته به وایې زه د اسلام بچی یم زما اسلام ما ته وایي چې پرده به کوې نو زه به پرده کومه زما اسلام ما ته وایي چې ته به په حیا کې وخت تېری زه به حیا کې وخت تېروم زما اسلام ما ته وایي چې ته به وجود باندې صادر راچوې زه به صادر راچوم زما اسلام ما ته وایي چې ته به بهر بې پردې نه ګرځې زه به بې پردې نه ګرځېږم ځکه چې ستا مرضي نه ده په خپل ځان باندې اوس چې کله تا اسلام کې ځان داخل کو کلمه لا اله الا الله دی وې نو په دغه ټیم کې د اسلام په وجه باندې مرضي ستا نه چلیږي مرضي چې چلیږي نو هغه به د اسلام چلیږي هغه به د الله او د رسول چلیږي نن عزتمندو بس دغه څیز کمې دی چې هغوی راوتې وې نو هغې په دې باندې چې مجاهدینو ته دومره لوی لوی اجرونه او ثوابونه ملاویږي نو یا رسول الله مونږ ته خو دغه څیزونه نشته ټیک ده مونږ روجي نیسو مونږ حجونه ادا کوو مونږ زکاتونه ورکوو مونږ منځونه کوو خو یا رسول الله دا سړی کوي مونږ هم کوو خو څه داسې اعمال دي چې هغه سړی کوي عمومي طور باندې مونږ هغه نشو کولی نو یا رسول الله مونږ هم د اجرونو چې کوم دی څه یو حرص لرو چې مونږ ته هم ډېر اجرونه ملو شي زما جانان مبارک چې کوم دی ورته فرمایي قربان د حضور علیه الصلاة والسلام د شفقت نه شمه زما کریم اکا وی چې د زنانو د جذبې ته وکته نن سبا خو راوځي د نورو مسلو د پاره کنه قسم درته خورم سړی ورته کتیم نشي سړی ورته کتیم نشي چې کم کم ناشنا ناشنا چلونه هغې کوي د سرعام د خلکو په وړاندې مونږ دا غواړو مونږ دا غواړو دا هغه زنانه وې چې یا رسول الله مونږ جهادونه مونږ هغه اعمال چې هغه سړی کوي مونږ یې نشو کولی نو هغې خو به مونږ په اجرونو کې او په ثوابونو کې نمبر یو سي زما جانان مبارک ورته وفرمایل چې تاسو کې کومه یوه زنانه د خپل کور خیال ساتي تاسو کې کومه یوه زنانه د خپل خاوند د عزت او د ابرو خیال ساتي او د هغه حقوق ادا کوي او د خپلو بچو خدمت کوي او د خپل خاوند د حیا او د عزت او د پردې خیال ساتي مجاهد ته چې کوم ثواب په جهاد کې ملاویږي چې ډېر ګران کار دی په جهاد کې چې کم دی سدي میدان ته راوتل دي په جهاد کې د نیزو د غشو مقابله کول دي په جهاد کې د ګولو مقابله کول دي وجود ټکړې ټکړې کول دي خپل وینه تویول دي تند تیرول دي لوګې تیرول دي بے خوبی دا سفر کول دي چې هغې ته په دې هر څه کې څومره اجر او ثواب ملاویږي چې کومه زنانه په خپل کور کې د خپل کور د حیا او د عزت او د پردې خیال ساتي خپل ځان د حیا او د عزت خیال ساتي د خپل خاوند د حیا او د عزت خیال ساتي او هغه په خپل کور کې جون د اسلام مطابق تیری زما جانان مبارک ورته وفرمایل چې خفه کېږئ ما چې کوم اجر و ثواب هغه مجاهد ته میدان جهاد کې په خپل ځان ټکړې ټکړې کولو کې ملاویږي هغه ثواب الله کریم جل جلاله تاسو له خپل کور کې درکوي ذکا عزتمندو عائشہ بے فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چې ما د زنانو د انصارو نه بهتر زنانه او افضل زنانه نور نه وی لیدلې دینه تپوسو شو چې وجه څه ده ولې دا مبارکه چې کوم جواب ورکوي ستاسو ایمان به تازه شي عائشہ به فرمایي دا ځکه افضل او بهتر دي وایي چې کوم یو حکم به د قرآن عظیم الشان راغې او هغه حکم به د مدینې منورې د جانان مبارک نه د حضور صحابه واورېده نو کور ته به راله نو چا به خپلې بیبي ته چا به خپلې مور ته چا به خپلې خور ته چا به خپلو رشته دارو ته هغه حکم بیان کو مثلا څو پورې د پردې حکم نو راغلی نو ظاهره خبره ده چې د پردې حکم نو راغلی
نو بیا چې کم دی بے پردگی پاغه ټیم کې یعنی مخ کاره کېدل وجود کاره کېدل دا سو چې حکم نو راغلی نو خبره مونږ خو د الله د حکم تابع یو خو چې کله د پردې حکم راغی او صحابه کرام راغلل او خپلو چې کم دی بیبیانو ته خویندو ته میندو ته وویې چې د پردې حکم راغلی دی یو د انصارو بیبي یو هم داسې نه وه چې هغې دا ویلې وې چې دا څنګه چل دی نو اوسه پورې چې خیر دی نو دی نه پس دیم خیر و چې اوسه پورې ګزاره وه نو دی نه پس دیم ګزاره وه یوې هم دا خبره نه ده کړې عایشه بیبي فرمایي چې دومره افضل او بهتر ښځې وې چې ډایرکټ ټولو د ځان دپاره د شپې د څادرو غم وکړه نن 1400 کاله تیر شو عمل کولو ته څوک تیار نه دي پوهېږئ پې سره د دې همدا قرآن دی د ماشوموالي نه هم زمونږ په کور کې پروت دی د بلوغت نه هم زمونږ په کور کې پروت دی مور او پلار یې راته ښیي جومات کې استاذ یې راته ښیي وینو اورو د دې فضیلتونه م اورو آیاتونه مونږ وینو چې د پردې باره کې څنګه دي نن 1400 کاله پس هم د دې قوم مغرب زده زنانه عمل کولو ته تیار نه دي وي په ما باندې د چا زور خو نشته نو مونږ وایو بیا د اسلام غاړه کې د خپلې غاړې نه وباسه نو بیا دا خبرې کوه بیا دا ملک چې د اسلام په نوم آزاد شوی وطن دی د دې نه چې کم دی بهر شه لاړه شه چې کم دی پیرس ته هلته کې دا لوبې کوه پروا نشته خو ستا ځای بیا پاکستان کې نشته هغې چې کم دی عادي وي د کمې خبرې نن دلته کې د شپې اډر راغی چې باس نن نفس بس تاسو چې کم دی پرده کوئ عایشه به فرمایي یوې ښځې م احتجاج ونه کو چې ویلې وې چې یا رسول الله چې اوسه پورې ګزاره کېده نو دی نه پس چلو شو نه یوې هم داسې نه دي ویلې بلکې سحر چې وروستو مانځله راغلي دي ولاړې دي عایشه به فرمایي ټول داسې لګي چې سر تاپی ځان په تورو څادرونو باندې مکمل طور باندې پټ کړی دی او ناستې دي ویا کې دغه د هغې عمل دی په قرآن عظیم الشان باندې ځکه دا په او دا زنانه د انصارو چې دي دا ډېرې زیاتې افضلې او بهتره دي عزتمندو دا د اسلام تعلیمو دا زما د جانان مبارک د دین تعلیمو نن چې عزتمندو کم حالات په مونږ باندې راغې دا دومره خطرناک ترین دی چې دا خو وخت په وخت باندې قدم په قدم باندې راځي ممکنه د 2-3 کاله نور تیر شي بیا به ستا په دې روډونو کې هم دا جلوسونه رواني او همدا ډولونه به درته بیا د کور مخې ته وایي او زنانو ته به دې وایي چې راوځه ته به هېڅ هم نشې کولی په ایمان که څه وکې څه به وکې ته مونږ خو هسې معمولي غوندې چې د انتظامیې مخ ته ګورو چې دا خو د حالات داسې اخوا دېخوا کېږي مجال شته دی چې څوک بیا سترګې موچتې کړي او بیا د زنانو آواز په دې ملک کې په هغې باندې خو ظاهره خبره ده ځکه عزتمندو مؤمنانو ښځې له چې کوم دی الله کریم جل جلاله شریعت مطهره کې ډېر عزت ورکړی دی خو چې کله ته د دا مزې دې پرېښود او رابهر شوې نو بیا په 8 مارچ باندې چې کوم حالت شوی دی ټوله دنیا کې د پاکستان نوم په شرمونو باندې شرمولی دی په 8 مارچ باندې چې هغې کومې چغې والي دي هغې کې الله هم ټارګېټ کړی دی جل جلاله چې دا ازادي چې تا ای ربه چې تا موږ له دا ازادي نه ده راکړې نو دا ازادي به درنه ظالمه د هغې مثال د هغې مطلب دا دی د هغې نارو او بیا د الله رسول هم ټارګېټ کړی دا ویډیوګانې ټولې ما سره شته بیا زما جانان مبارک هم ته کوم دی ټارګېټ کړی دی چې دا ازادي تا ماله نه ده راکړې دا ازادي به زه علمه بیا اقبال ټارګېټ کړی دی چې اقبال دا ازادي به درنه علمه بیا یې چې کوم دی اولیاء بھی سن لے اولیاء بھی سن لے مطلب دا د علما چې کوم دی دا دې واوري دا دې واوري بلکې خبره تر دې حد پورې تللی ده چې یو فلیکس چې کوم دی جوړ کړی دی یو جنډه یې جوړه کړې ده او په هغې باندې لیکل کړي دي او په هغې باندې د حضرت عایشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها او د حضور علیه السلام په نکاح مبارک باندې اعتراض کړی دی ویلی دي چې دا څنګه دا ظلم گویا مطلب یې دا چې دا ظلم هغې دا ویلی دي نقل کفر نه باشد وی چې دا ظلم خو د اول نه شروع دی چې عایشه بیبي دومره کم عمره وه او حضور علیه السلام مبارک د 50 کالو او د هغې نکاح شوه وی دا ظلم د هغه وخت نه شروع دی وی چې چا ظلم کړی دی نو د هغه آواز اوس هم په جوماتونو کې چې کم دی لګي زما د جانان نوم مبارک یاد کړی دی ما وی ستا دا چې کم دی د مغرب دا ایجنډه به په خاورو کې لت پت شي ته به هم ورسره په خاورو کې لت پت شي او ستا به نوم او نشان هم ورک شي ستا د دې ګنده اډوکو پته به هم نه لګي چې ستا ګنده اډوکي په کومه ځمکه باندې خورې شو چې د کم جسم دپاره به تا میری جسم میری مرضی ناره لګوله دا به چینجو خوړلی وي او دا به چې کم دی د دې نوم نشان به مرک شوي وي خو زما د جانان نوم اوس نه زما د جانان نوم به تر قیامته پورې په هر طرف باندې خور وي او لګي به منصب نبيا منصب نبيا منصب نبيا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا
सजा लब्बैक लब्बैक जमा बात लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल राजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दोमरा इज्जतमंदो द अफसोस खबर दा दोमरा द अफसोस खबर दा چې سرعام د اسلام مذاق وړاو شو یو بدبخت نه تپوس کوي چې تا ته مسله د سند او په دې پاکستان کې ته څنګه وې چې حقوق نشتا او یې ځکه وایم چې حقوق نشتا او چې ترسو دا نکاح موجوده وي نو دا مسلې به وي زنانه وته چې نکاح ختم شي هر څه به ټیک شي بل زنانه دا غي نه تپوس کوي وي تا ته د سند چې کم دی تکلیف دی هغه ورته وي ما ته د اسلام نه تکلیف دی اسلام مال حقوق نه دی را کړي مې بدبخت تا ته څه پته دا چې اسلام نو نو چې ستا زیرې براغې چې لور دې شوې ده نو د دې سړي دا رنګ به د ډېر شرم نه تک تور شو من سوء ما بشر به دغه قرآن وایي دغه بد زیري نه چې په ده باندې به وشو وی به ښه ماله دا زیرې راغې چې ستا لور وشوه نو بیا به د دې بدلا اخسته نو لا بړه او مقه لور به یې ژوندی ښه کړه وی به ستا په وجه باندې زه شرمېدلی یم اسلام چې نو راغلی نو د مور چا عزت نه پیژند قدر چې د مور څه قدري چې کله به بچي ته ډېر د پیسو ضرورت شو نور چې کم دی څه بس داس بنو نو دا خپله مور به چې کم دی ونیوله او دا به یې راوسته او دا به یې په منډۍ کې خرڅه کړه او د دې په سر باندې به پیسې واغستې چې اسلام نو راغلی چا خور نه پیژنده چې د خور څه عزت دی چا ښځه نه پیژنده چې په هغې به خپل مخصوص ایام راله بیله به یې کړه سلام قدر به یې ورسره نه کو دا عزتمندو اسلام و چې اسلام راغی نو کله چې کم دی دغې لور له کله دغه زنانه له د لور په صورت کې چې کم د عزت ورکا او شریعت فرمایل چې دا لور باندې خفه کېږئ ما په دې لور باندې چې کم دی دا د شرم او د عار نه بلکې دا خو یو ډېره لویه نیکي او نعمت دی چې الله جل جلاله تاسو له درکړی دی او زما جانان مبارک فرمایل چې د چا لونه وشي د هغې تربیت وکړي او دا په حیا او عزت سره د بل کور کې دا سړی به په جنت کې زما سره دغسې یو ځای وي هغه زنانه چې هغه به خپل بچي هغه به خرڅ کړه چې شریعت او اسلام راغې نو اسلام ورته څه ووې اسلام هغې ښځې له دومره عزت ورکړه چې بچي ته یې ووې که ته د الله او د هغه د محبوب رضا غواړې نو د مور او پلار رضا کا او چې دا ناراضه وي الله دا نه چې کم دی نه راضي کېږي او که راشې زما جنت او دومره نعمتونه اخیستل غواړې نو بل ځای کې مه ګرځه راشه د مور خدمت وکړه د مور په قدمونو کې مې دله جنت ښودلی دی دا اسلام و چې د اسلام نه مخکې ستا څه حیثیت و چې اسلام راغې دا حیثیت یې دله درکړه نن د هغې اسلام نه تا ته تکلیف دی نن د هغې نکاح نه چې کومه نکاح باندې تا ته عزت او تا ته حفاظت ملاویږي په کومه نکاح باندې ستا د حقوقو د هغې تعین کېږي ستا د خاوند دپاره او هغه ټول عمر بیا د ځان نه چې کوم دی خولي وباسي ځان تکلیف کې کوي ټاټکي چلوي مزدوریانې کوي د څه دپاره چې دا زما بیبي په کور کې چې ناسته ده چې زه دی له جامې یوسم زه دی له رزق او روټي او خوراک والا یوسم او دا په حیا او په عزت باندې په کور کې دننه خوراک وکړي هغه ټول عمر د دې دپاره د ځان نه خولې وباسي هغه د ځان پروا نه کوي دا اسلام تعالی د عزت درکړی دی او دا نن چې د کوم اسلام نه ته ځان خلاصول غواړې سبا چې کله د دې دنیا نه روانه نو بیا به هم دله عزت درکوي اسلام به درکوي نن چې په دې کومه کپړه په دې 2 ګزه کپړه باندې هم ته تنګ چې دا د ځان نه لرې کم دا چې کم دی وخت را روان دی دا جسم باندې به بیا ستا مرضي نه چلیږي بیا به د دې جسم نه 15 کپړې ګیر چاپېره تاویږي بیا د هغې نه ځان نشي خلاصولی 15 کپړو کې بنده به بیا روانه لہذا عزتمندو نن اسلام ته خپل سترګې ټیټې کا نن اسلام ومنه د زړه نه د دې اسلام د خاطر ستا د بچو هغه اجر و ثواب به بیا تا ته قبر کې ملاویږي د دې اسلام د خاطر به تا الله د جهنم د کندو نه بیا ساتي نن عزتمندو افسوس خبره دا ده الله او رسول سره ډایرکټ جګړې دي اسلام سره ډایرکټ جګړې دي موږ دپاره چې د ټولو نه افسوسناکه خبره د انسان وایي چې په دې ځای کې په دې ځمکه کې ور دننه شوې هغه دا ده چې د ملک ادارې مکمل طور باندې اوده پراته دي ټول
بالکل بنګ اسکلی دی پارام او د دې دیتا نه ګوري چې دا مخامخ د اسلام مذاق وړاویږي. زه درته په ایمان وایم که دا د یو جرنیل مذاق وړاو شوی وي، دا زمونږ د ادارو مذاق وړاو شوی وي، دا د پاکستان مذاق وړاو شوی وي، دا د پاکستان د جنډې مذاق وړاو شوی وي، تا به نن کتلی وي چې د دې ارګنایزرز خلاف چې چا دا جلسې کړي دي د دې خلاف به څومره مقدمې د غدارۍ درج شوی وي، څومره به هغې وي چې راشئ هلکه شا به غداران دي راوینیسئ. ولې د ملک ادارې یاد کړي دي. خو زما د جانان مبارک ښکاره بې ادبي وشوه نو دا خو دې ته بې ادبي نه ښکاري، ځکه چې دا د دې د ذات خبره نه ده. هغه مؤمنان مسلمانان چې چاته د حضور عزت د ټولو نه باندې ښکاري د هغې زړونه خفه دي، د هغې زړونه دلګیر دي چې تاسو چې دا څومره زور په موږ پسې لګولی دی. هله نن مردان ته چې کوم دی دی ځي 15 کسه هلته ولېږه ډایرو والا ولیکه شا به شفیق به څه وایي، یو لفظ ولیکه او بره یو څه شفیق به څه وایي. شفیق چې هر څومره م څه ووایي ټوکړې ټوکړې به شي، خو نه د اسلام غدار جوړېدي شي نه د پاکستان غدار جوړېدي. مونږ پرېږدی پارام چې کوم خلکو د دې اسلام جړ د کټ کولو کوشش وکړو او چې کوم خلکو د پاکستان خلاف لګیا دي هغې پسې شئ، هغې پسې شئ. مونږ د ملک د غدارۍ سوچ هم نشو کولی، مونږ د اسلام سره د غدارۍ سوچ هم نشو کولی. خو چې چا سره عام زما جانان مبارک د حضور زړه به څومره دلګیر وي. کله زما د جانان والدین کریمین یادېږي، کله د حضور علیه السلام خوږ دین پسې خبرې کېږي او بیا د ټولو نه لویه د جړا او د تکلیف خبره دا ده چې په دې د چا پروا نشته چې راپاسي د دې خلاف چې کوم دی څه ایکشن واخیستی شي چې تاسو د کروڑونو مسلمانانو د جذباتو سره ولې لوبې کوئ. تاسو د اسلام په نوم آزاد شوي وطن کې د هم جنس پرستۍ چې کوم دی حکمونه او د هغې دپاره د قانون سازۍ چې کوم دی دغه ولې کوئ، ذکرونه ولې کوئ. دا خو د اسلام معاشره ده او د مسلمانانو معاشره ده. دا پاکستان د اسلام په نوم باندې آزاد شوی وطن دی. عزتمند والله العظیم په داسې وخت کې د باباجي اشعار را یاد شي چې باباجي مبارک باندې به هغه حالت سو چې هغه ټایم کې به هغې فرمایل نو چې دا ټایم یې لیدلی وی خو زړه به یې پړک چودلی وی. هغې مبارک به هغه وخت کې وی خلکه چې په پاک الله او په پاک رسول ډېر ګران دی، نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. خلکه چې د نور په شان سرګند په کل علم کې و، دور د عزت په عرب هم په عجم کې و، نن په درست جهان کې عاجز هغه دین ذیشان دی. او خلکه چې په پاک الله او په پاک رسول ډېر ګران دی، نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. او نشته د صدیق چې صداقت د دین په کار وکړي، نشته د فاروق چې عدالت د دین په لار وکړي، او چرته د سخا دپاره حضرت عثمان وی. نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. او نشته د حضرت علی چې ننګ په خپل اسلام وکړي، نشته اصحابان چې د دین غم سبا ماښام وخوري. پاک حضرت مې ځکه مدینه کې په خفګان دی او نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. نشته فاطمه چې د بابا په دین جړا وکړي، نشته عایشه چې په جړا دین رڼا وکړي، نشته حسنین چې د نیکه باغې خزان دی او نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. خدای چاله ورشم چاته وجاړم په غم د دین، چا نه مصلحت او تدبیر وغواړم په غم د دین. هر سړی په خپل غم او مقصود کې سرګردان دی. نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. نو زه د فریاد نشته بېله خدایه د محمد امین او چاله ورشي چاته ګریوان سیري کړي په غم د دین. ډېرو نن ګڼلی دین په ځان باندې تاوان دی. نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. عزتمندو که هغه ادارې چې کوم دی په خواب د غفلت د پراته دي هغې که واکدارو د پراته دي نو کم از کم عوامو له رابېدارېدل غواړي چې کم از کم عوام د دې دوی کفري نظام مقابله وکړي. کم از کم عوام دا د حضور د دین او د اقدارو مذاق چوړاویږي د دې چې کم دی مقابله وکړي. او کم از کم عوام خپلو خلکو ته ووایي چې خبردار تاسو مونږ په ګرانۍ کې لاړو چې کم دی څه مو کړو، په میچنه کې پکې ټوکړي ټوکړي کړو، اوړه اوړم کړو، زمونږ بیا هم تاسو خلاف مونږ وایي خیر دی ځه مونږه پټرول ډیزل ګران شو مونږ وایو خیر دی، اوړه د غریب د دسترس نه بهر شو، بیا هم ژوند تېرېږي. خو دا هغه څیزونه دي یاد ساتئ چې په دې باندې تاسو د الله عذاب له داسې دعوت ورکوئ چې په دې خو تاسو دا ټول قوم تباه او برباد کوئ. لہذا مونږ دا څیزونه ناقابل برداشت دي. مونږ په یو صورت کې هم داسې حالات بیا نشو برداشت کولی. او انشاءالله د آینده د دې ورځې نه مخکې به که جرند او خیر او تحریک لبیک یا رسول الله خپل لایحه عمل ورکوي انشاءالله. آئنده د پاره دا ښځې مونږ دې څیزونو ته نه پرېږدو. انشاءالله تحریک به خپل لایحه عمل ورکوي. د دې څیز به مونږه مقابله کوو انشاءالله تعالی. په هر میدان باندې به یې کوو. خپلو زنانو ته به د حیا او د عزت تعلیم هم ورکوو. او مغرب ته به هم وایو چې پاکستان کې الحمدلله
د حضور علیہ السلام په دین باندې چې کومې زنانه دي هغې ته هېڅ تکلیف نشته هغه الحمدلله اسلام چې هغې له کوم حقوق ورکړي دي دا ولا بل چا نه دي ورکړي ځکه عزتمندو چې تر څو مونږ په خپله باندې د دې کفري نظام مقابله ونه کړو نو دا ورځ په ورځ باندې زمونږ د لاس نه دا هر څه وځي تاسو ته عزتمندو زه بار بار وایم یو ځل نه وایم بار بار وایم چې الحمدلله په یو داسې دور کې چې هغه د کفر الحاد دور دی په یو داسې دور کې چې هغه د مفاد پرستی دور دی په یو داسې دور کې چې انسان قدم بغیر د مفادو نه یو قدم نشي اخیستی په یو داسې وخت کې الحمدلله تحریک لبیک یا رسول الله د هر څه نه هټ کر صرف اور صرف د حضور د دین دپاره میدان کې ولاړ صرف د حضور د دین دپاره اما تاسو ته تېره جمعه ویلي هغه جمعه ویلي چې هر قسمه کوشش یې وکړه زمونږ د اغستو اما درته باقاعده په وضاحت سره ویلو چې څومره پیسو آفر مونږ ته وشو د سینټ د ټیکټ آفر مونږ ته وشو ورپسې د دغې ضمني الیکشن آفر مونږ ته وشو دا هر څه شوي دي خو د هغې باوجود الحمدلله زمونږ جواب یو و چې مونږ د حضور په دربار کې خرڅ شوي یو زمونږ قیمت هلته لګېدلی دی لہذا تاسو چې کوم دی زمونږ قیمت نشئ ادا کولی که د حضور د دین خبره وي نو بیا په هغه ځای کې مونږ بې قیمته خرڅ شوي هلته کې بیا مونږ تپوس هم نه کوو چې د حضور علیه السلام مبارک د دین خبره وي لہذا عزتمندو دا قافله د عظیمت په خپل آبوتاب سره الحمدلله روانه ده او انشاءالله حالات چې دي ډېر زبردست دي تاسو سوچ هم نشئ کولی چې په کوم تیزی باندې الحمدلله د حضور غلامان د باباجي د وصال نه پس الحمدلله را روان دي او هغه وخت لرې نه دی انشاءالله تعالی چې د پاکستان په ګوټ ګوټ باندې به د حضور د دین پرچم بلند ولاړي موږ به انشاءالله د چا په اوږو باندې نه راځو موږ به انشاءالله د اسلام په طاقت باندې راځو او که بیا هم نه پرېږدي نو په دغه میدان کې به ولاړ یو خو الحمدلله تحریک به چېرته د یو ظالم حمایت ونه کړي انشاءالله تحریک چې کوم دی د اسلام په اصولو باندې ولاړ دی چې کوم اصول ورته باباجي مبارک ښودلي دي او په دې به زمونږ یو بچی او یو کارکن فخر کوي هر چا په وړاندې به په اسکه غړی او په کلو سترګو باندې ویلی شي چې زه د یو داسې تحریک کارکن یم چې نه زما مشران خرڅېږي نه زما کارکنان خرڅېږي نه زما نظریه خرڅېږي اللہ کا امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین یا اللہ کریم نه حاضر مجمع کثیر تعداد کې دوستان راغلي دي خدای د ټولو خیرونو او خوشحالۍ دارینو نصیب کړي غمونو نه مصیبتونو نه وساتي خدای په دې وطن باندې الله جل جلاله د اسلام جنډه بلنده کړي د دین متین دپاره چې پکې څومره کوششونه کېږي خدای په هغه ټولو کوششونو کې الله مونږ کامیاب کړي یا الله کریم جل جلاله تحریک لبیک یا رسول الله ته د خپل حضور د دین دپاره مزید کامیابی نصیب کړي په هر میدان باندې ورته خدای کامیابی نصیب کړي د حضور امیر المجاهدین د فیض نه مونږ ټول مستفیض کړي د هغې غیرت نه د هغې عشق نه د هغې محبت نه د هغې استقامت نه د هغې سخا نه د هغې تقوا نه خدای مونږ ته برخې او حصې نصیب کړي د هغې خدای مونږ ته خیرات نصیب کړي باباجي صاحب مبارک خدای درجات بلند کړي د کوم مشن دپاره چې دی عاشق صادق منډې وهلې وي خدای د ژوند د آخري ساه پورې او د خپلې وینې د آخري قطرې پورې خدای مونږ په هغې مشن باندې مونږ ته استقامت نصیب کړي یا الله مونږ ته استقامت نصیب کړي خدای مونږ ته استقامت نصیب کړي آخره خاتمه په ایمان کې ایمان زواله مو ساتې د مدرسه او د جماعت دا دربار خدای تل تر تله همیشه دپاره د حضور د دین مرکز یې وګرځوي تصوف سلوک د علم و عرفان مرکز یې وګرځوي کوم کار چې شروع دی خدای په ډېر خیر سره سرته ورسوي کم دوستان ملګري چې په دې کې مونږ سره د خپل وس مطابق تعاون کوي مدد کوي خدای ته ولله د دې عوضونه اجرونه بدلې په دواړه جهانه باندې ورکړي یا الله کریم جل جلاله بیماران له صحت کامل شفای کامله عاجله ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي بې اولاد له نیک عمل اولاد ورکړي با اولادو ته خدای پاک نیک عمل لوی کړي او یا الله کریم جل جلاله زمونږ خدای پاک په دې وطن کې د اسلام رڼا راولې یا الله د اسلام په غم باندې غمجن او د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو له د دې ملک واګې ورکړي د بې غیرتو د فساقو د فجارو نه خدای دا وطن په خپل زمان کې وساتي بالخصوص دا کم موجوده حالات چې روان دي او بیا د یو ډېر مقدس نوم په دغه باندې په اړ کې لګیا دي د حضور علیه السلام د دین جرړې کټ کوي خدای د دې بې غیرتو د دې فساقو د دې فجارو دا دور زر ختم کړي او خدای د ډېرې بدې او بدرنګې ورځې سره د حمایتیانو مخامخ کړي څوک چې خدای د دې غلو د دې ډاکوانو او څوک چې د دې ملک او قوم د دې دشمنانو ښکاره او پټ او هر څنګه حمایتونه کوي نو خدای زموږ وروڼه دي بس هدایت ورته نصیب کړي خدای هدایت ورته نصیب کړي خدای هدایت ورته نصیب کړي
او چې هدایت قسمت کې نه وي او دا ذلت او رسوایی خدای د ملک نه ورک او سپک کې او یا الله کریم جل جلاله د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام د دین خوشبویانې او د دین رڼاګانې په دې وطن کې راولې او د مشرانو چې کوم دک درد او تکلیف د ځان سره وړلې دی خدای د دې روحونه په قبرونو کې خوشاله کې فرانس خدای د خپل قهر او غضب باندې یا الله تباہ او برباد کې یا الله سره د حمایتیانو تباہ او برباد کې یا الله سره د حمایتیانو تباہ او برباد کې او عزتمند موږ سره چې کومه وعده شوې ده د 20 اپریل او 20 اپریل رو رانږدې کېږي او انشاءالله زمونږ ایمانونه زمونږ غیرتونه الحمدلله هغسې تازه دي موږ بار بار دا ویلي دي چې کومه وعده ده موږ د وعدې پورې پابند یو پوهېږئ پې انشاءالله زما خو اول امید دی چې د تحریک په وجه باندې به الله د دې پاکستان سترګې پارلیمنټ کې چې څوک پاس کوي او که نه پاس کوي دا به بیا د پارلیمنټ امتحاني او انشاءالله دا به بیا موږ کور کور ته په دغې سړي پسې ورځو او دا به د خلکو ته م وایو که بالفرض دی دا بل پارلیمنټ کې پاس نه کړ نو دا به بیا موږ د عوامو ته وایو چې اوس راته وایې تاسو د خپل محبوب علیه السلام سره یې او که د فرانس سره یې بس خبره په دې کې دویمه نشته چې چا په خپل نبي باندې هم چاله غیرت ور نه راغی د خپل ځان خبره شوه نو په 2 ورځو کې اجلاس راوغوښتو یو مصنوعي څادر د عزت په ځان باندې راواچو او زما د حضور د عزت خبره د 3 میاشتې وشوې او ټال مټول دی ورځ را روانه ده انشاءالله تعالی د یوې خبرې بدله به انشاءالله تعالی اخلو لري نه دي که خیر انشاءالله تعالی د اسلام ډېر لوی طاقت دی او کم از کم د دې بې غیرتۍ دا جون موږ نشو تېرولی انشاءالله تعالی په هر میدان باندې به د حضور د دین دپاره ودرېږو دعا وکړئ چې الله کریم د پاکستان سترګې د حضور جناب کې اوچتې کړي او الله د فرانس دغه سفیر ذلیل خوار چې کوم دی د دې وطن نه ورک کړي چې ټولې دنیا ته دا پیغام ملو شي چې 14.5 کاله پس هم په دې ملک پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د دنیا د مال و متاع پروا نه لري د حضور علیه السلام په دربار کې ځانونه خرڅ کړي دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه